خجي بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قال لآخر أخذت منك 1000 درهم وديعة فهلكت فقال لا بل أخذتها غصبا فهو زامن. وإن قال أعطيتها وديعة فقال لا بل أعطيتها وديعة فقال لا بل غصبتها لم يزمن. توجه کوي جی باب الاقرار شروع دی. مسله راته دا بیانې یو سړي بل ته وویل چې ستانه ما 1000 درهم اخیستي وو بطور ودیعه امانت بس هلاک شوي دي. هغه ورته په جواب کې وایي نه تا رانه غصب کړي وو. نو هغه وایي ما درنه ودیعه اخیستې وه. ودیعه کې معنه دا ده چې غیر مضمونه ده چې هلاک شو تاوان یې نشته. هغه وایي نه تا مانه غصب کړي وه. غصب خو مضمون وي به هر حال یې تاوان وي لهذا په تا تاوان شته. نو د دې مسلې حکم دا دی چې قول به د مقر له معتبر وي او دا مقر به ضامن شي. پوه شو پې دویم صورت یې ذکر کړی که چېرې دا مقر وایي اعطیتها ودیعة 1000 روپۍ ستا په ما پورې دي ځکه چې تا راله ودیعه راکړې وه تا راکړې وه. داسې نه وایي چې ما درنه اخیستې وه تا راکړې وه. دا ورته وایي نه بلکې تا غصب کړي وو. دې صورت کې به مقر ضامن نه وي. وجه څه ده بیانوي ګوره یو ته. ومن قال لآخر یو سړی بل ته وایي اقرار کوي اخذت منک 1000 درهم ستانه ما اخیستی 1000 درهم. ګوره ځان ته نسبت کوي دا خذ ودیعة بطور ودیعه فهلکت هلاک شوي. فقال مقر له ورته جواب کې وایي لا بل اخذتها غصبا بلکې تا اخیستی بطور غصب فهو ضامن. دې صورت کې به مقر ضامن وي. وإن قال او کشری مقر وی ورته اعطیتها بھئی تا را کړیو. دلته د فعل نسبت ځان ته ونه کو هغه ته وکړو تا را کړیو ودیعة. فقال مقر له ورته وی لا بل غصبتها بلکې تا غصب کړیو. دې صورت کې مقر چې لم یضمن نه دی ضامن. فرق یې څه دی مولوي صاحب؟ مولوي صاحب په اوله مسله کې مقر اقرار د سبب زمان وکړو نسبت د فعل ځان ته وکړلو اخذتها. نو اخذ د سبب د زمان دی چې اخیستې مې دی بس ضامن یم. پوه شولې پې ورپسې وایي ودیعه وه دا په هغه دعوه کوي زمان خپل ختموي او هغه د دې نه انکار کوي چې ودیعه وه. نو قول د منکر معتبري نو مقر له قول معتبر شو. پوه نه شوی پې. او د دویم صورت کې د فعل نسبت مقر له ته کوي اعطیتها تا را کړی و ځان ته نسبت نه کوي ودیعه وه. هغه ورته وایي غصب وه بې دعوه کوي او دا انکار کوي چې غصب نه و ودیعه وه ځکه فعل نسبت یې هغه ته کړی دی. نو دا انکار کوي دا منکر دی د زمان نه. نو د ده قول معتبر شو. فرق منې پوه شوئ؟ ورته وګورئ. والفرق ان فی الفصل الاول په فصل اول کې اخذت منک چې وایي اقر مقر اقرار کړی بسبب الزمان باندې وهو الاخذ هغه اخذ دی اخیستل دي. ثم ادعا به مقر دعوه وکړله ما دا هغه شي یبرئه چې هغه بري کوي مقر لره ودیعه وهو الاذن چې ستا په اجازت ما اخیستې ودیعه وه. والآخر و دا بل مقر له انکار کوي فیکون القول نو معتبر قول چې دا به له مقر له قول وي مع الیمین ځکه منکر دی. او په دویم صورت کې اعطیتها اضاف الفعل مقر اضافت د فعل کړی الی غیره غیر ته مقر له ته تا را کړی دي. وذلك او دا غیر چې مقر له يدعي علیه دا دعوه په مقر کوي د سبب زمان وهو الغصب چې تا غصب کړی دي. نو هغه انکار کوي فکان القول نو قول چې دی دا به د منکر وي د غصب نه چې څوک منکر دی څوک دی مقر دی مع الیمین سره د قسم ده. تاسو پوهیږئ پې که نه؟ اسانه مسله وه. بره ګورئ بې او که لفظ د قبضي استعمال شو وایي دا به د اخذ په شاني. څه مطلب لفظ د قبضي؟ داسې ورته ویل قبضت مکانک ستا به ما قبضت مکانک یا قبضت 1000 درهم ستانه مې قبضه کړي 1000 درهم
ورپسې وی ودیعه اخذتو بس قبضتو وی او به ورپسې دا ودیعه وی هغه ورته وی چې نه غصب کړی دیو نو دا د اخذ په شان دی قول به د مقر له معتبري نه رسې پی بل لفظ دی د دفع مقر وی دفعتها تا را کړیو دفع لفظ استعمال کی ودیعه او ته وینا غصب کړی دیو دا دفع په شان د اعطیت دی قول بد مقر معتبر وي نه رسې پی نو وی والقبض فی هذا قبضه بدی مسله کې بدغه حکم کې دا بشان دا اخذ دی مقر له قول به معتبر وي او دفعتو چې دی والدفع کل دفعت والدفع چې دی کل اعطاء شان دی فإن قال قائل الاعطاء والدفع الیه لا يكون الا بقبض لك برغوري دو صورتونو کې د مقر قول له اعتبار ورکړلو یو په اعطیت کې او یو په دفعت کې دا څه کړ نو سائل سوال کوي چې کله مقر وي اعطیت تا را کړو نو د قبضه اقرار شو خیرم ده کنه تا را کړی وزما قبضه وا او که دفعت وي ام د چا اقرار شو قبضه او قبضه چی کنه خو مضمون نه بکار دا چې د مقر قول معتبر نشي ټولو کې د مقر له معتبر شي ځکه خو د قبضه اقرار وکړو چې ستا روپۍ ما سبق قبضه کی وی او به ځان بری کوي او دیاوا او غي انکار کوي نو ټولو کې منکر شو دا څه شو لنډه دا ته په قبضه کې وختي ویل کنه چې قبضه کې د مقر له قول معتبر دی د سیدا نو دا معترض ته وي دفع و تا کوم قبضه کنه نو بکار د دې کوم د چا مقول معتبر شي مقر له نو وي فإن قال قائل كيو قائل وي الاعطاء شدا والدفع او دفع اليه مقرتا لا يكون داني الا بقبضه مگر لچقلا کله مقر قبضه وکي نو دا خو قبضه بشان شو او قبضه کې خطابه لي قول مقر له معتبري فنقول من ورته يجي دا اعطاء او دفع دا کله کله بغیر د قبضه نمي قبضه هيسي نه بلکې تخليي تارا کړو مطلب مخې ته دی را لیکو تا رکاوټ ختم کړو نو دفع او اعطاء بغیر د قبضه نه شولو نه رسېږي یعنی تا دفع کړو ما ته قبضه دی نه ورا کړې مخې ته دی را لیکو رکاوټ دی لري کړو کما خستلې غستوم می دغه شان اعطاء کې نو وی فنقول قد يكون دا اعطاء او دفع کله کلوي هر یو بالتخليه بتخليه سروي والوضع بين يديه او په دې طریقه باندې چې کی دي د مخې ته ولا وخت پوه شولې به نو قبضه پکې نشته او دویم زه صحیح د قبضه پکې ده اعطاء کم او دفع کم نو د قبضه په حکم کې دي شي د مقر له قول معتبر شي دا سوال کې ویاو وګوره د قبضه په اعطاء او په دفع کې دا اقتضاء ثابت ده او کوم شي اقتضاء ثابت شي هغه به قدر ضرورت وي صحیح یعنی د اعطاء او د دفع پوره کېدو لپاره من قبضه ثابت کړله دا نه چې د زمان د پاره ثابت کول او ضرورت تقدروا بقدرها غوري وتا ولي اقتضى ذلك كاعطاء او دفع کې هر یو تقاضا د قبضه کوي نفل مقتضا چې دا یعنی قبضه دا ثابت ضرورتن فلا يظهر نو مقتضا بن ظاهريږي في انعقاده سببا زماني چې منعقد شي او سبب د زمان جوړ شي یا د سی وای نه بظاهريږي في انعقاده سبب الزماني د دې په انعقاد کې سبب د زمان چې دا منعقد شي او سبب د زمان دی ظاهر شي دا څه باندې کوم ځکه خپل ضرورت نه زیات کار باندې کوم صرف د اعطاء او د دفع لپاره وقبضه ثابتوم زمان د بارانه وهذا بخلاف ما اذا قال اخذتها منك وديعه وقال الاخر لا بل قرضا حيث يكون القول للمقر استاذ بر وګورئ کلفظ دا اخذ استعمال شي انا کستاب ما زر روپی دی اخذتها منك ثانه ما زر روپی غسوي بتوري وديعه غشن خبره شو کنه خدلتن مقر له قول بدل لغه ورته وینا لا بل قرضا وديعه قرض درا لاخستو او مخکې مسله چې تیر شو لاغي کې غصب او کې خیلم دي کې سو کېات کوم ندل تر مقر قول معتبر دی التر مقر له کنه اخذ په وجه دلته چا دی مقر ولی زکه دواړه کما خبره کوي مقر او مقر نو غدار چې د مقر له په اجازت باندې مقر قبضه کړی دا ودیه کوم د مقر له اجازه دي
او په قرض کې هم د مقر له اجازه دي او څوک چې د چا په اجازت قبضه وکړي هغه به غیر مضمون وي نه رسېږي ځکه او غیر مضمون خبره څوک کوي مقر یې کوي دا قول معتبر شي وهذا بخلاف ما اذا قال کله چې وایي مقر اخذت هذا روپۍ تانه ما قبضه کړې وي زر من کستانه به ودیعتن بطور ودیعه وقال الاخر مقر له طويلا بل قرضا بلکې بطور قرض تا قبضه کړې وي حيث يكون القول دې صورت کې به معتبر قول للمقر د مقر وإن قر بالاخذ اگر کې اقرار د اخذ کوي وجه صدا لانه ما مقر له دواړه توافقا موافقت یو کو هناك بدی مسله کې على ان الاخذ دا کوم اخذ چې مقر کړی دی کان بالاذن دا په اجازه دی کغه قرض یو کو ودیوي الا ان المقر له چې تاسو پیګه کنه مقر له په داوا کوي چې مضمون دی قرض دی مضمون دی پتا زمان دی او هغه انکار کوي نو قول چا معتبري منکر عدالت مقر دی الا ان المقر له چې يدعي دوا کوي سبب الزمان د سبب زمان وهو القرض والاخر مقر چې ينکر انکار ته کوي فافترقا دولو مسلو کې افتراق را لینه شروع ولکه مسله وداخذ چاغي کې مقر له ور پسې غصب ویلو او دلته پسې قرض ویلې فإن قال هذه الألف كانت وديعة لي عند فلان فأخذتها منه فقال فلان هي لي فإنه يأخذها لك ما متوجه شي مقر وي دا کمی زر روپۍ چې دي دا اصل کې زما ودیعه وا د یوسف سره بس فأخذتها لفظ یې ویلو بس ما تیرا حاصله کړل نو په خبره پوه نه شوري بیا وری به دا زر روپۍ چې دي دا د یوسف سره زما ودیعه وا او بس فأخذتها منه ما دا غنه واخستل یوسف وی مقر له افلان وی چې نجی دا زما پیسې وی او تار نه اخستې دي لہذا واپس یې راکا دې کې به چا قول معتبري وی چې دلته کمره دلته به مقر له قول معتبري الی بیت واپس نور قصه کوي وتا فإن قال كمقر وي هذه الألف دا ظروفي چې كانت وديعة لي دا اصل کې زما ودیعه عند فلان عند يوسف سرا فخذتها ما دغه واخستل منه د یوسف نه دا ظروفي متي واخستلې فقال فلان دغه فلان کې یوسف وی هي لي نه دا زما خپل روپي وي نو حکمداري فإن نو دا فلان کې چې دی ياخذها دا ظروفي به واپس د مقر نه لي پوه شولې پی لأنه أقر باليد له وادعى استحقاق عليه وينكر وجب وره دي مقر يد ثابت کو فلان لا چې زما دا زر روپۍ چې وي دا د پلانکی په قبضه کې وي زما ودیعه وګوره قبضه ولا ثابت کړه او به داوا وکړه د خپل حق چې زما ودیعه وا ور اولی قبضه ثابت کړه د پلانکی سره وي قبضه ثابت کړه د پلانکی به داوا وکړه چې زما ودیعه وا د خپل حق داوا ده او هغه د دې حق نه انکار کوي نو قول چا معتبري منکر پوه شوي به وته وګورئ لانه مقر چې اقرار د اقرار وکړو بالید په قبضي له پلان کیتا چې داغه په قبضه کې دا روپۍ وي ودا او به مقر دا وکړل استحقاق عليه چې حقدار دغه روپۍ ما عليه بده فلان باندې یعنی ودیاوات او هو ينكر علن کې پلان کې انکار کوي فالقول للمنكر دلته بقول چا معتبري منكر قول بمعتبري ولو قال اجرت دابتي هذه فلانا فركبها ورد تاسو دغه مسله خو پوه شو کړئ دا اتفاقی را نوري مسلې را تباینه یغه اختلافي دي د امام صاحب د صاحبانو ترمنځ هي کی ودا ده چې به دا سروي چې مثلا د اوخه دا ما یوسف له په اجاره کې ور کړی و هغه به سور شوی هم او دا ما تیرا واپس کړی دا یوسف وینا اسما خپل اوخه و تار نه خستی پوه شو پی یو صورت بل دا کبړی چری د ما یوسف له اجاره کې ور کړی وی هغه غوستی وی او د ریماته واپس کړی یوسف وینا اسما ذاتی کبړی وی تار نه خستی سو مسئله شولې دوا ندی صورت کې ور چا قول معتبر وی په دې صورت کې امام سیور الټه شو وی دلته بن مقر قول معتبري او صاحبین نظری مسلې پشان دي
چې نه د مقر له قول معتبري قبضه ولا ثابت کړه نه پوهیږي به وګوره ولو قال کچری مقر ویل اجرت دابتی اجرت کې ورکړی و د خپل دابه ما هذه دا فلانن یوسفتا فرکبها غ به سورشه و سواری پکړې و وردها به ما ته واپس کړی دا دوا سوال اړه ده او قال یا هلاک شوی دا او قال یو وی چې اجرت ثوبی ما اجرت کې ورکړی و خپل کپڑا هاذا دا فلانن فلانکی ته فلا بسوا غوستي و ورد واپس کړه ماته وقال فلان دوړو مسلو کې فلانکی وای کذبتا دروغ دی ویل او مالی دا کپڑا او دا بد ازما دي نو دلته فالقول قول بد مقر معتبري وهذا عند ابي حنيفه رحم الله پوه شوي کنه بي حالانکه مخکې مسله کې ودیه کې خیلمون مقر له قول معتبر او دې کې چا معتبر کو مقر وقال ابو يوسف ومحمد رحم الله القول قول الذي قول بلاغه چا معتبري الذي اخذ اخذ منه داب بچانه چې دا بواخستل شو هغه زړه په زړه مې روان دي څنګه چې ودیه کې یعنی مقر له او الثوب یا چانه کپڑا واخستل شو او هو القياس هم دقه شان دي تاسو پیږئ ولی د قبضه ولا پر ثابت کړل هغه سره وا ما په اجاره ور کړی و هغه سره کپڑا وا ما په اجاره ور کړی قبضه ولا ثابت کړل کنه او بیرست په داوا دی خپل حق دی اجاره خیرم نه کنه او غي انکار کینو بکار د چې مقر له قول معتبر شي قياس خدا تقاضا کوي مخکې نور مسلیم دی ور سره وره ولا هذا الخلاف الاعاره والاسكان دا کور چې دی دا یوسف ته ور کړو عاریتن هغه پکې اوسېدلو دا ماته واپس کړي هغه وې نظم خپل تارانه نیولې دا کور چې دی دویم صورت د یوسف ته ور کړو اوسېدو د پاره اپ کې اوسېدلو دا ماته واپس کړي دي دا مثلا د دوړ مسلم څه دي اختلافي دي امام سی وې د مقر قول معتبر صاحبین وې مقر له ولا هذا الخلاف الاعاره والاسكان ولو قال خاط فلان ثوبي هذا بنصف درهم ثم قبضته وقال فلان الثوب ثوبي فهو على هذا الخلاف دا بالمثال شو زي ما یوسف چې دی مال دا کپڑے په نیم درهم باندې ګنډلې وي او به تر نه ما قبضه کړلې نیم درهم مې ورکو یوسف وینا زما خپل کپڑے وی تار نه وړي دي دم د قشان اختلافي ده امام سی وې د مقر قول صاحبین وې د مقر له قول معتبري ولو قال کيو سړي ویل خاطف فلان ګنډلې دي پلان کی ثوب ازما کپڑا هادا دا پلان کی ایندا کپڑے را لګنډلې بنصف درهم معنی ثم قبضته بما دا غنه دا کپڑا قبضه کړل وقال فلان هغه درځي وي الثوب ثوبي کپڑا خزما دا فهو هذا الخلاف هم دي اختلاف معنی بنا دا مثلا فی صحیح روایت کی وجه القياس یو روایت دا شتره چې دې کې اختلاف نشته او سیدانه چې دا غشنده وجه القياس ما بینناه فی الودیعه الګر صویبین قول په قیاس بینو کړه او ما غره کوم چې موږ ودیعه کې بیان کو څم بیان کړلو چې به یو پیری ویل چې دا غ سراوانو قبضه ولا ثابت کړه به د حق دوا وکړه په اجاره کې مو ور کړي و سکونت د باره مو ور کړي و سی د شامل سری عاریه کې مو ور کړي دا د حق دوا کول او هغه څه کوي انکار کوي کوجه د استحسان ووري استحسان کې د ودیه مسله کوم چې متن کې و امام صاحب د مقر قول مقر له قول معتبر کړو او د نورو کې د چا معتبرې مقر نه د څه وجه ده نو ته فرق بیانې او وجه الاستحسان هو الفرق هغه د ودیه او د نورو صورتونو منځ کې فرق دی ولې څه وجه ده چې په اجاره کې او عاریه کې خیلم وي دې کې دا کوم قبضه چی کنه دا ضرورتن وي کوم څه وي ځکه چې سړی دی وشي نه فارغ خامخابه په کې قبضه کوي کاغه اجارتن ته نه فالیو کو عاریتن تیلی نه دوی کې دا قبضه ضرورتن ده دا قبضه کوم چې ضرورتن ثابت شي مخکې خبره وکړه پانی په سر کې نو کوم شی ضرورتن ثابت شي به قدر ضرورت وي نو زمان نه راولي دا د دې داونه ده چې بس تاسو واو ملک دیو ما نه خسته دیو ما مانی زی زمینه ما د دې دا اقرار نه دی پوه شولې په او په ودیعه کې کما قبضه ده هغه ضرورت نه ده قصدن ده نه رسې په نالته مخ کې ویلو چې دا زما کپڑا داغه سره وا ودیعتن وا دا غیسب قبضه ثابت کړل او څه ثابت کړل قصدن کا چاله چې ودیعه کې ورکه نو څه مو ورکه قبضه به ورکه نو التا
حفظ چې کوي قبضه به خامخا یاله به حفاظت کوي. مرحل په ودیه کې قبضه چې هغه اصلا ودسی وایا او په عاریه او اجاره کې دا کومه قبضه چې نه ده ضرورتن ده نو هغې کې قبضې له اعتبار ورکړلی شو نو اول یې له د قبضې اقرار وکړو او به د حق دعوه وکړله او هغه انکار کوي نو مقر له قول معتبر شو. او د نورو کې اجاره او عاریه کې قبضه چې ده ضرورتن ده نو دا دغه د قبضې اقرار نه دی چې عاریه اجاري اقرار نو د قبضې اقرار نه دی ځکه قول چا معتبر شو مقر. وته وګورئ وجه الاستثناء وهو الفرق ان اليد في الاجاره قبضه په اجاره کې والاعاره ضروريه نخو بنا بر ضرورت فی څنګه تثبت ضرورت استفاء المعقود علیه دا ثابتېږي د لپاره چې استفاده معقود علیه نه وي کې د دې ضرورت د وجه نه معقود علیه نه فایده اخلي کور دی بکرینی ولې بغیر د قبضې نه خو نه شي. او المنافع معقود علیه منافع دي د کور یا د سواری منافع چې حاصله قبضه بکې نو فیکونو لنډه دار د قبضه چې دا عدمن فی ما وراء الضروره کوم کې ضرورت نشته د قبضه عدم ده نو د زمان په مسله کې ضرورت نشته نو د قبضه بکل عدم میګوي د سره قبضي اقراري کړي نه دي فلا يكون الاقرار ولا يكون اقرارا له نو اقرار د اجاري او د اعاري دا بنوي اقرار له د پلان کې د بار بلیت د قبضه مطلقا من كل وجه پوه شولې به بخلاف الوديات مثبتا مسله کې ودیه وکنه ولي لان اليد التقبضه وفيها بوديه کې مقصوده اخو مقصودي وا والايداع اثبات اليد قصدا ايداع لیکيږي وديا ثابتول يد موضع قصدا ثابتول فيكون الاقرار به نو اقرار بوديا باندې اعترافا باليد دا اصل کې اقرار کوي د قبضي للمودع موضع د پاره نو اولی ور د قبضي اقرار کو به بلا حق دعوا وا ذکر مقر له قول معتبر ذکر انکار کوي هدي مسله کې ول د اقرار دعوا د سره د قبضي اقرار ول د سره کړه نه دی لنډه دار دي نورو کې تاسو به یو فرق پوه شوي کړه بل فرق ووري ووجه اخر ان في الاجاره والاعاره والاسكان اقر بيد ثابته من جهته فيكون القول لکبر وګورئ په اجاره کې چې دا کپړه می په اجاره ور کړي و کور می په اجاره ور کړي یا په عاریه کې یا په اسکان کې دا اقرار د ید کوي صحیح ده اقرار د ید کوي فلان لا خود خپل طرفه کوي ما ورلا اجاره ور کړي و ما ورلا عاریه ور کړي و ما ولو سیدول ور کړي و درسې په خبره باندې اقرار د ید ورلکې خود چا خپل طرفه نوس دا چونکی ید د ور کړی دی نو د ته پته چې په کوم جهت ور کړی د ته پته نو دا وایي چې ما خو د قبضه ثابت کړه خو ملکن نه اجارتن و عاریتن و اسکانن و نه پیږي په د قول په اعتبار وی ان فی الاجاره کی او بیاره کی او په اسکان کی اقر مقر اقرار کی بيد ثابته د یو ثابت قبضه من جهتی خو زما د طرفه د قبضه شوی ما ور کړی دا او د چا طرفه چې کم کار شوی نو هغه په جهت کې پويږي هغه قول به معتبري فيكون القول قوله معتبر قول بهم د دوی فی کیفیتی چې په کوم کیفیتی هغه ته قبضه ور کړی و ملکو که غیر ملکو نو دا خو وی چې غیر ملکو بس د به منل شي نه رسې به د چا ته طرف چې کار شوی کنه قول اعتبار هغه ته د جهاد پته لګي کم نه دی ولا كذلك في مساله الوديعه په مسله ودیعه کې دا نه دی ویلي چې ما ور تقبضه د ودیعه ور کړی و نه ودیعه د پاره د قبضې نه علاوه نور طریقې مشته د قبضې هغه څنګه شی پروتو کپڑا او در خسته د قبضې سره کړی ما نه د ور کړی خپل سره کړی نه رسې به یا مثلا کپڑے اوارولو ته ما نه کپڑا لاړ او د بغي کې ول ویدله نو دلته ګورې د قبضه ور کړی نه د ور کړی هغه مقصودی قبضه شوله او ته ګورې ولا كذلك في مساله الوديعه لانه مقر شله قال فيها وديعه کی وای كانت وديعه د سينوي چې ما ور کړی وا وسوديعه وا ثابت وا وقد تكون من غير صنعه هذا وديعه کله کله د دې موديعه د طرف نه دنی ور کړی ها کده سی ویلی وی چې ما یوسف ته بتوري ودیه قبضه ور کړی و دا ویلی وی بتوري ودیه ما ور کړی و نسبت د فعل ځان ته کړی وی نبی د متن مسله کې امام سیوی د مقر قول معتبر دی حتى لو قال اودعتها كان على هذا الخلاف
تاسو پوه شئ چاله بل خبره کړی دا د امام سے فرق کړی د متن مسله کې او د نورو کې هغه کې د مقر له قول معتبر د نورو کې د مقر او وجه دار چې متن په مسله کې د اخذ لفظ ذکر شوی دی فاخذتها اشتکن تاسو ګورئ متن کیو که فاخذتها او د نورو مسله کې د اخذ ولا لفظ نشته ادا مخ کې تیر شو چې اخذ کې اخذتها کې به د مقر له قول معتبري نزدې مقر له قول معتبر کو او د نورو مسلو کې اخذتها نشته نو د مقر قول معتبر کو چا دا خبره کړی دا پوهیږي په خدا غلطه ده صاحب دی دی وي ځکه په دې نورو مسلو کې امام محمد رحم الله لفظ د اخذ ذکر کړی دی لفظ د شای ذکر کړی نو که لفظ د اخذ له اعتبار شي نو د نورو کې لفظ د اخذ ذکر کړی به هم د قول له مقر له معتبر شي چې دا اخذ تا ګوري نه پوهیږي په وليس مدار الفرق على ذکر الاخذ وی مدار د فرق په ذکر دا خاط نه دی په طرف الودیع چې په دې په طرف کې لفظ دا ذکر شوی دی و ادمي په طرف الاخر او په نورو صورتونو کې لفظ دا خصنه دی ذکر شوی لکه اجاره ده او د دې اختها اسکان و یاره کې نه دی وی دا خبره ټیک نه ده ولی لانه ذکر امام محمد رحم الله ذکر کړی دی کتاب الاقرار کې سی ذکر کړی الاخذ في وضع الطرف الاخر لفظ د اخذ ذکر کړي په طرف اخر کې مدینه اجاره او اختها حاکم ذکر کړي نه پېږي به او هو الاجاره في كتاب الاقرار ايضا تاسو ورسېدلې وهذا بخلاف ما اذا قال اقتضيت من فلان 1000 درهم كانت لي عليه او اقرضته 1000 ثم اخذتها منه وانكر المقرر له حيث يكون القول قوله لك متوجه شيء دا مساله چې دا وس کما بیانې دا د ایجاری عاری وغیرہ په خلاف دا امام سبم پکې منی چې قول د مقر له معتبر دی د مقرنا کما مسله د نواوري زویما اقتضيت من فلان 1000 درهم ما د یوسفنا زر درهم تقاضا وکړه كانت لي عليه باغمه پوریو پوه شوي پی ما ته تقاضا وکړه پوری مو راي کراله او یا ما هغه ته قرض 1000 روپۍ ورکړې وي او بس به متر نه واخیستلې دا دویمه مسله شول دوړ یو حکم لري او مقر له وي چې نه جی تانه هم د سي اخیستلې قرض مرز در باندې نو پوري هم د سي در نه اخیستي دې مسله کې وز مقر له قول معتبر دی امام سے بمني چا قول معتبر دی نه پیږي حالانکه اجاره عاریه وغیرہ کې د مقر قول اعتبار ورکاو نور خبره کو ګورئ وهذا دغه مسله چې کومه تیر شوله ده به خلاف ما د دې راتلونکي صورت په خلاف معنی ده هغه دا اذا قال يوسلي واقتضيت من فلان ما د بلنکینه تقاضا وکړه 1000 درهم كانت لي عليه جزما پاغه پوریو او به متواخستل او قرضته یا ما غل قرض ورکړې ول 1000 روپۍ ثم خصوا به می د 1000 روپۍ واخصل منه دا غنا وانکر المقر له مقر له انکار کوي چې بې 10 روپۍ ستابه ما وینا به حيث يكون القول دي صورت کې قول معتبر چې دی قول هو د مقر له قول له وجه سره مونږ مطلب لغو کې خبر لګه کرانه ده لان الديون تقضى بامثالها قرض کې قانون دار دا په مثال سره دا کېږي تاسو ته پته ده ما یوسف غنم ورکړه هغه دوه خړه دا چې مال خپل قرض غنم واپس راکې ما قرض ورکړیو نو ما غرا کوي کنه نور راکې مثال لګه خو خړلې دي یار نه رسې به قرض شری دیون تقضى بامثالها نو اصل کې خبري نه چول دا شو چې زه داوا دا کوم چې یوسف د خپل طرف مال غنم را کړیو خپل طرف مثل را کړیو ما چې کوم ور کړی وغنه مثل غنم را کړیو به قرض کې قانون دای چې د مقروض داین ته قرض خواته مثل ورکی او به مقاسه وکي به تام من غنم را کړیو اما خړلی مام درکړه بس تا غزما او زما غستا به رستو مقاسه کوي په دې کې دا قرض خوا مالک جوړ شي به صحیح شو کنه مساسې دې مسله کې ما ویل چې سبتانه 1000 روپۍ ما د قرض غوښتلو مطالبه وکړه شرای کراله ستا پورې ما قرض او ما ول را لړای کا یا قرض می درکړیو او به د نما واپس اصول کړلې نو قرض کې قانون څه دا په مثال واپس کی په مثال نو ګویا یوسف چې کوم ز چې کوم 1000 روپۍ یادوما چې ما د یوسف نو اصول کړلې دي مطلب دا د یوسف خپل وی او ما پاغه پورې وی د بما پورې شبه مقاسه وکړه نو زه ګوره داوا کوم داوا
ځکه د روپۍ خو دې څه خپلې وي او زه چې ما ته راسلې چې مالک شم هغه څه کوي انکار کوي او قول چا معتبري پوه نه شولې پې ما بخیل خوانې در نه کو ما دعوه د قرض وکړله چې بده پورې مې قرض به مې تې وصولي وکړله د دې مطلب څه شو چې د خپلې راکړې ما ته ځکه قرض خو تقصه بامثالها یي که نه تقضا بامثالها دیون نو ده راله خپلې راکړې او بیا به طور مقاصې زه مالک شو داسې ده نو زه دعوه د ملک به کوم د هغه په پیسو او هغه څه کوي انکار کوي نو قول له چا معتبري منکر ورته وګورئ کوم دی دی لأن الديون شدي تقضى بأمثالها وذلك إنما يكون دا تقضى بأمثالها څنګه نواورا دا انما يكون بقبض مضمون داوي په قبضي مضمون مانی سب چې مال خپل طرف غنم راکی کنه مثلا دا مضمونی ما سره د دې زمانی فاذا اقر بالاقتداء کله چې ما اقرار په اقتضا وکړو چې ما د دنه اصولي وکړه نو فقط اقر بسبب الزمان گویا چې د زمان د سبب اقرار مې وکړو چې ما د دنه اصولي وکړه ما مانی مضمون شراله یا نه پیږي په مخ کې څه ویل وذلك انما يكون بقبض مضمون دا قرضونه چی دا تقضى بامثال هاي کنه چې سب مالک غنم راکړه دا غنم مضمون دي کله دې زمان شته څه دي امانت نه دي مضمون دي چې کله ما ول د دنه ما واخصل نو ګویا ما اقرار وکړل د سبب زمان اقرار مې وکړو ثم دا به پکې داوا وکم تملک او چې مالک شوم حجي عليه بدغه شی مضمون معنی څنګه مالک شوم یې صبر الله راکړه چې بس تا په ما پوری ما پتا دي بس مقاصد شولا مل داوا کوم کنه به موقر داوا کوي تملک او چې ما دا کوم شی چې ز مالک شوم او بتوره اصولي قرض می دغه نه واخستل زه دې مالک شوم بما پاغه طریقه باندې یدعي په کومه طریقه چې داوا کوم علي په مقرلو په کومه طریقه داوا کوم قرض می ور کړو او قرض واپس را کو زی مالک شوم پاغه طریقه د ملک داوا کوي من الدين يعني دين مقاصدا بطور مقاصه والاخر او مقرلو چې ينكر او انکار کوي او قول چا معتبري پوه نه شوي به عبارت لک به ګوري ته لأن الديون چې تقضى بامثالها دا ادا کیږي به مثل سره وذالک او دا قضای دین به امثالها چې ده انما يكون بقبض مضمون دې کې دا قرض خوا چې قبضه کوي نو ګوره دا مضمون شي قبضه کوي دا غي زمان وی مقروض خپل ور کوي ورته خو مضمون شو نو فاذا قرب بالاقتداء کله چې مقر اقرار وکړو چې ما وصولي وکړه نو ګویا چې دا مقروض شی می قبضه کو مضمون نو فقط اقر بسبب الزمان نو د اقرار وکړو د سبب زمان چې ما مضمون شی قبضه کړي زمان بر باندې راځي ابه اور بس داوا وکي ثم دا به داوا وکي چې دغه مقروض زبه مالکم کړل ما تملکه چې ز مالک شوم دا غشي کم چې مادنه بقرض کی وصول کو علیه د چا د طرفه د مقرله د مقروض د طرفه بما په داسې طریقې مالک شوما دا مقر داوا د ملکی بما بدا هغه سبب باندې يدعيه په کوم سبب چې داوا کوي علیه په مقرله باندې یعنی قرض مې در پوري او باغی کې مې در وصول کړو من الدين د دین نه مقاصه نه مقاسی کا مقاسی به تور بهرحال مقرله چې ينکرو انکار کوي اما ها هنا او په دې صورت د اجاره او عاری او دغه اسکان صورت کې التمولی سے زه چې مې چې دلته کور په کړی ور کړو سواری مې ور کړی وا کپڑا مې ور کړی وا عاریتن مې ور کړی وا نه ټول صورتونو کې چې دا سړی دا کور واپس کوي کپڑا واپس کوي سواری واپس کوي یې نه حق واپس کوي مثال نه پیږي پی موجر چې کوم شی مستاجر لور کړی نیټه چې پوره شي مستاجر هم واپس کوي او مویر چې کوم شی عاریتن مستعیر لور کړی نیټه چې پوره شي یې واپس کوي نو مکه شی مستعیر واپس کوي مثال نه مکه واپس کوي این واپس کوي ګورئ ته اما ها هنا هر چې صورت دی اجاره د وختونو دی نو مقبوس پکې عین ما عین حق شوی دعا فيه الاجاره چا کی چې داوا دی اجاره کوي و ما اشباها دغه شان عاریه و غیره کې فافترقان دوړو حکم کې فرق را لیو شان نشو مخکې راځي ولو قرر ان فلانا زرع هذه الارض او بنى هذه الدار او غرس هذه الكرمه وذلك كله في يد المقر فادعاها فلان وقال المقر لا بل ذلك كله لي لكبر وګورئ
زه اقرار وکم دا یوسف چې دی د زما په دې پټي کې کر کولو فصلې به کې کرلو یو زما په پټي کې ښه یا د یوسف زما په دې پټي کې کور جوړولو بوټي کرل د انګورو او نور پټې زما په قبضه کې و یوسف وایي چې نه جي افلان کې یوسف مقر له وایي چې نه دا هر څه زما دي تا رانه واپس واخیست تا رانه سې اخیستي دي خوانې در نه کوم مسلې ما سره پټې دی زه یم دا پټې یوسف سره هغه پکې مزارعات باندې ورسره فصل پې کرلو یا هغه پې ځان لاس آبادي جوړوله نور ملک زما و یا هغه پې ځان له باغ جوړولو ملک زما کې و او هغه وایي چې نه زما خپل پټې و تا رانه اخیستی دی دې مسله کې اوس د قول به د چا معتبري وایي د مقر ښه ځکه دوله اقرار د قبضې نه دی کړی نور قصه کو ولو اقر یو سړی اقرار وکي چې ان فلان چې دی زرع هذه الارض د ځمکې کرلې وه د ازما ځمکه او بنا هذه الدار یې جوړ کړی دی دا دار او غرس هذا الکرم او یې کرلي د انګور دا بوټي وذلک کله فی ید المقر او ورسره وایي دا ټول زما په قبضه کې وو یعنی قبضه فی الحال شته دی فدعاها فلان خو پلان کې به دعوه وکي چې ما چې پکې کر کولو خو پټې مې خپلو که نه ما چې پکې آبادي جوړوله نو پټې مې خپلو ما چې پکې باغ جوړولو نو پټې مې خپلو حالانکه فی الحال پټې د مقر سره دی تاسو پوهېږئ که نه وقال مقر ویلا بل ذلک کله وایي نه نه دا کوم صورتونه چې تېر شو دا ټول په ټوله کې ځمکه چې وه لیز ما وه استانتو بکا دا دوه صورتونه بیانوي یا خدا چې دا فصل تا کرلو مال دې کرلو اجرت پې در کولو او یا دې راساس امداد کولو دا آبادي چې جوړوله مال دې جوړوله اجرت مې در کولو یا داسې امداد کو دا باغ چې دې پکې جوړولو پټې زما او مال دې کولو نه پوهېږئ پې مقر پکې دا وایي لا بل ذلک کله لی استعنتو بکا پتا می مدد حاصل کړو ففعلت تا دا کار کړو او فعلت یا دا کار تا کړې به اجر په اجرت دې کړو بهرحال دې مسله کې فالقول للمقر چا قول معتبر وي ولی لانه مقر چره ما اقر له باليد قبضی اقرار خو ولا نه کړی چې متن بشان مسله شي ودی بشان چې یو بیره ولدا قبضی اقرار وکړو به پر حق دا وکي نه قبضی اقرار نه کړي ما پټیو هغه پکې فصل کرلو ما د پاره کرلو اسی یا په اجاره باندې دا شروع کې دا ویل پکارو مانو ویلي و انما قرر د اقرار کړي به مجرد فعل د مجرد فعل منه د پلان کی چې هغه پکې آبادی جوړوله دا دغه فعل خبره ده صرف هغه باغ جوړولو هغه فصل کرلو دا د فعل اقرار کړي دي د قبضی اقرار نه دی کړي وقد يكون او دا فعل چره وقد يكون ذلك دغه فعل چره په ملکی كمان وقد يكون ذلك في ملك في يد المقر ده وقد يكون ذلك او دا فعل کله کلوي في ملك په ملک دا سي ملک في يد المقر چاغه په لاست مقر کی دا سي کله خلک کوي کنه قبضه خپل بل بګ صرف کار کوي وصار كما اذا قال د دې سي مثال شو زي سبت ما تازما دا قمیص چره ما د پاره دی ګندلو پنیم درهم باندې دا څه وته نو وای چې قبضه مم در کړي ودا ونه وای او یسب وای چې ناز ما خپل قمیص تار نه اخیسته دي دلته مقر مبارک څوک دانه شي ویلې چې مقر غرب باره یو پیر د قبضه اقرار کړي قبضه خو نه کړي فعل کړي دي زما په کور کې تمہاره غوښتي مال دي دا کپڑا ګندله فعل خبره صرف کوي دلته نو مقر قول معتبر وي کما اذا قال خاتلی ګندلی ما د بارا الخياط درزی قمیص زما قمیص هذا دا صرف د فعل دا وکي اقرار کوي ګندلو بنسف درهم معنی ولم يقل لا بکینه وای چې قبضته منه وغلم قبضم ور کړي وا لم يكن نبوي دا اقرار باليد اقرار د قبضي ويكون القول للمقر قول بد مقر معتبر وي لانه اقر بفعل زکه د اقرار د فعل کړي منه د خیاط د طرفه او خیاط چې کله کله وقد يخيط ثوبا في يد المقر اکل کلا کپڑا ګنډي د مقر په کور کې کذا هاذا تاسو پیږي کنه یعنی مقر په قبضه کې د قشند زمنګ مسله چې کومه تیر رسوله دغه آبادی به جوړ کړي وا فصل به کړلو باغ به جوړ کړو زما په قبضه کې واغه صرف فعل پکې کولو نو قول مقر پکې معتبر